پیشنټس کتل دي کې د شپږ ګوته کسان مال رااله ما تی ډاکټر د مریض زم د ساس د لاس ایکسپایر شو مې غلي څنګه به ته ویلی چې بار ودرې تاسو سره ګورم د پلار په مرګ پروت ته اینه با چې کله زو چې دا دلته کې یو مریض و هغه ته یې مایشي وزله دوره وه ایمرجنسي ته راغو دلته ښه پوره ټریټمنټ یو شی سی جي الرحیم دا زما مرګرین دی کلیوال مم دی چم غوند هم دی د ما ترابطو کې شر به دغه رنګ زما پلان باندې هارت اٹیک وشو رابطیو کې مونږ چې ما وته زړه پسې درلم زړه سما ټیک شو پدې کې دوباره رنګ کو شر به ډاکټر خو ما سره بدمعشو کو ما وته تا خو تاسو سره مریض دی بدمعشي خو تاسو سره کار نشته ز سول العالم د پسې شر به چې شوې دی بس هغه شوې دی باقي ډاکټر سره خبر کو شر به ته بدمعشي خبره تر ولي سیوا کې چې کله رالم ډاکټر سره کېناستم نو ډاکټر سره دته یو خبره کړې وې د تنخواه ته ماته نه راکې دا ماته سرکار راکوي نو ته ډاکټر سره ځان دا ته پوس کوم چې سرکار ته د سیس تنخواه درکې ما هم پوهېږه کنه که تا ته ډېره بار تنخواه درکوي چې د عوامو بې عزتي کوه بیا خو ټیک ته دا ماته کلیر کا او دې نه علاوه ما وته مې ډاکټر صاحب د والد صاحب په هارت اٹیک کې هغه د وفات شوی دی پروت دی په هارت اٹیک پاغه شوی دی که دنه یو خبره جاتیم کیږي نو میډیکل فیلډ ایز انجینیر دا موږ ته خولې شوی دی تعلیم یافته خلکو دا خولې شوی چې که په تا باندې ګزارم وکړي په دې ټینشن کې ته به ورته څه نه وې او ته درته دا څنګه وې ته ویلي چې بار ودرېږې تا سره زه ګورم د پلار په مرګ پروت دی اینه با چې کله زه چې انشا مونږ دوباره ورلو ذوالفقار امینې سره پکې رابطه وکړو هغه وایي چې په ایمرجنسي کې به دې نه کېږي ته وایي دلته نه بار شي چې مونږ ورته وایو بای ستا دلته حق نه کېږي دلته نه بار شه نو مونږ سره هم تېز شو یاره بای که څه کولی شي وکړئ او دې کې چې کله د مونږ سره لاس واچولو نو اسپتال چې څومره عمله وه 20-25 کسانو ټول دا وګورئ دا زه د خودریزو نایب د اعظم یم ولې که نه زه خدمت کوم نو په خدمت کې بیا زمونږ دا حل کېږي د دې ادارو د وجې خو کمزوري څه ده زمونږ ادارې کمزوري دي او د عوامو اتفاق نشته تاسو یو بل کې اتفاق راولئ چې دا ادارې ټیکېږي او که نه ټیکېږي دا ورځ هره ورځ راځي په یو په بل باندې په هره ورځ دا راځي تاسو یو شئ چې دا مسله حل کړي دا مړی دا پروت دی دا ګل واحد کاکا هم د دې ډاکټر کیسر او د دې د عملي د غفلت د لاسه چې دی اول ریفر کولو نه بیا ولګه نیمه ګنټه دلته اشاره کولو ایمرجنسي ټریټمنټ وته نه کولو هغه دلته پرېښو هغه اسپتال کې هغه دی ولا پرایویټ گاډي کو دی ولا 112 ولا گاډي نه ورکولو د 112 غفلت دی د اسپتال هم غفلت دی ولا گاډي نه ورکولو د دې د وجه نه په لار کې ولا پرایویټ گاډي کو په یک ډیر ټیم ولګي دی د وجه نه وفات شو زه شکل مونږ به تور مونږ سیاسي سماجی ورکرانیو مونږ راغو مونږ سره خبرو هغه مونږ سره دومره بدمعشي شروع کا مونږ ته ولکه دا ټینشن کې وکړه ته کوم زیاته وته دا خو مې چې بار به معلومه نو دې زما بار سره معلوم و دې سره خلکو سره مو د سره لاس واچولو او ټول عمله په موږ راغونډه شو په موږ یې گزارونه کړي موږ ټول کله دا دې راغلي یو څه وخت دا ټول خودریزو راغلي دا ټول مرګري نه بس ټول راغلي دي نه بس اوس موږ د خپل MNA MPA خلیق الرحمن اشواق ذوالفقار دی ته وو او ادارو تم دا وو چې کوم DHO دی سیکرټري هیلث دی هیلث منسټر دی ټول ته دا وو چې دی معطل نه دی بالکل ډسمس کی دی ختم کی او کني ختمي دا د موږ وړو کې احتجاج بیا موږ پوره پوک احتجاج کو په روډ باندې ناستیو ترې پورې باندې اسپتال پورې دی بدل شوی ني او یا به ټول اسپتال بندو دا تقریبا داسې 12:30 بجې نه پس ګل واحد د پیشنټ نو اولډ ایج اراوند اباوت 70 ایئرز رالو نو خپل زګ به دو سایلنت دی دا چې موږ کو ته موږ ته شک پروت چې دا هارت اٹیک دی نو ایمیډیټلی چې هغه ټایم سره کم ټریټمنټ هغه موږ کو نو موږ سره سایت ته روم کې 8 نمبر روم کې کارډیالوجیسټ ډاکټر حماد صاحب هغه ته ما واس کو تاغي سی جی مو ته کړه هم ته خولا هغه چې بي دا هارت اٹیک دی او دی لګلوټ کې او دی بیا ریفر کې بس پیشنټ چې هغه ټایم سره کم ټریټمنټ ته موږ کو او بیا چې موږ سره دا فیزیبিলিټي دلته نه و فردر ټریټمنټ موږ یې لارښت ریفر کو خپل ټریټمنټ ایمرجنسي ټریټمنټ نه بعد بس هغه چې کله موږ ریفر کړو ډبل 1 ډبل 2 والا گاډي سایت ته ولاړو غیر لاله بس هغه په گاډي کې واچولو بویتلو دغه د اټینډنټ ماته وی چې بای دا ډبل 1 ډبل 2 والا ولې نشته مې لکه گاډي سایت ته ولاړ دی او مې هغه تاسو پک کړئ نو بس هغه دوران کې وینوي چې دلته نه دی دلته تاسو ته دا پته نه تاسو به د کوڅې سره ناسي
کایند اف ابیوز لینګویج خو مې پبلک ډیلینګ د بسټیک ته خیر دومره خبره نه ده. خو پیشنټ بیمار مې نه کې ډېری فرق چې دې لاړ شي بیا به نور کوو. نو بس هغه پیشنټ موږ ریفر کوو لارې شته. هغه پیشنټ بیا زما په خیال په لاره کې به په حق رسېدلی خدای پاک دوی بخي، خو هغه ته هارټ اټیک شوی و. چې هغه موږ هلته ریفر کړو، دوی واپس کې په ما پیشنټس خپل کتل کیجوالټي کې نور پیشنټس راغلي وو، RTA والا دغه والا ما پیشنټس کتل او دي کې د شپږ ګوګو ته کسان مال رااله ما ته ډاکټر صاحب د مریض زموږ ساس د لاس ایکسپایر شو مې غلي مې خو موږ ریفر کړی دی الریډي کې چاته هارټ اټیک شو نو غي ویني وي تاسو لیټ شوی موږ څومره لیټ شوی یو هارډلی به منټ نیم منټ به چې کیجوالټي نه راوته او ګاډي ته خاطو منټ به لګېدلی نیم منټ به لګېدلی دی وینه د تاسو د لاس بس دې دوران کې دي شروع وته کسانو ته جیب نه تمانچر وېستا ګریوان ته لاس واچولو بولټ راکاګلو زما د الکه په پسل باندې والو نو دی خپل طرف ته مونږ باندې اټمپټ کړو دا خو بس پکې پولیس کسته دلته فرهاد مون سره پولیس هسپتال سټاف کې دی هغه ته لاس واچولو کاشف فلک ته زما ECG کې سټاف ته هغه ته لاس واچولو نو بچ شو کني خو په مونږ باندې خپل لاین ډس کړو بل دي کې عرض دا دی وړي کوم کې چې سبا علاج کولی شو جون مرخ نشو ورکولې دا خو د خدای کار دی زموږ طرف نه سغلطي شوي سپاتې شوي ټریټمنټ نه شوي نو دې سره چټ زما پروت دی زما ریفرل پروت دی ECG پرته د کوئی څه کمی بیچي شوي نو تغیر ریسپانسیبل هم دا څه شوي نه دي مریض مونږ ډیل کو انجکشن مو راغو خو به دا ته فورن نه لګیدو مې لکه دا ریفر کې د ایمرجنسي دا ډبل 1 ډبل 2 والا پس زه خپل لاړم خپل سټاف مې ولګول مې راغوختو خپل مخې جوړو او ولاړو نو اوس جون مرخ مونږ نشو ورکولې علاج کولی شو او علاج ذمہوار یو هغه کې موږ څه کوتای شوی CCTV کیمرې پرتی دي دغه پرتی دي کدي زموږ گریوان ته لاس واچولو زموږ سټاف ته لاس واچولو تمانچې راوېستي موږ هغه نه کړی موږ خپل سرویس چې کوم دي د کیجوالټي او PD هغه موږ روانه ساتلې دا چې دا موږ پبلک ډیلینګ نه دي دا د خلکو خدمت دی موږ دلته خدمت د پاره نه چې دښمنۍ د پاره د خلکو خو نه ویناس نو هغه کې بس بیا دې موږ سره داسې بیس بیهیو وکړو او ارز دا دي چې سیب کومه بل خدمت کولو چې تاسو موږ باندې ادباري مونږ ته لاس راکوي نو که تاسو مونږ دمکاوي تمانچې را پسې روباسې دا خو زما حق دی چې زه بیا خپل سکیورټي والا انفارم کوم کنه چې سیب راشه ما دنه اولي او کنه داسې ورته درګم چې راشه ما اوله زه خیر دی بس دا یو ډېر کوم راز دی او دا انسیډنټ داسې شي او دا فکر تاسو CCTV کیمرې مشته خلک هم شته تاسو تاسو هم کولی شئ کیمرې هم کتلی شئ بس چې سي تاسو خپل انصاف فالو کیږي یاره دا یو مریض راغلو دا چې 12:30 پونه 12:30 1 بجې به وي هارټ اټیک وته موږ وکړو علاج مو کو او په خور تم ریفر کو دغه شي د هارټ اټیک پراپر ټریټمنټ لوی هسپتال کې کیږي LRH کې DH کې HMC هغه مریض ما ریفر کو ما ایمبولانس ته ورته اواز ته مې لکه رامنډ کړه سړی لک سیریس دی ته موږ ته ایمرجنسي مینجمنت کو دی لکه ورسوي ځکه چې دا شی سیریس دی هغه ایمبولانس ته پارکینګ نه راوته بس راتلو نیم منټ بلګی دی جی جی منټ ته ولګي جرته جرته ایون زه ایمبولانس ته ورته وسم چې لکه لک زر کړی دا سړی زر رسول وایي هغه چې کله رسول نو دا لکه اټنډنټ ماته وایي چې تاسو څه د پردل ته ولاړی ما یې سبا مې ما خو علاج وکړو دا خو ایمبولانس دی جی ایمیډیټ تاسو ټایم کته شي جی جی زما مریض کتو کې او ریفر کېدو کې با ډېر ټایم لګي یو منټ دی 2 منټ دی دومره ټایم خو بلګي مریض سې سکولو کې دغه کې کیمرې شته تاسو کتلی شي دا دلته کې یو مریض و هغه ته یې مایشي وزله دوره وه ایمرجنسي ته راغو دلته ښه پوره ټریټمنټ یو شی ECG وشوه کوم انجکشن کم دی زړومبي فنډ کې لګویا او لګېدی هغه ته په دې کې بیا دې ته زموږ ډاکټر صاحب ریفر کو LRH ته چې LRH ته هغه ریفر کو نو بار مو سره 1 ډبل 2 ګاډی نور ادارو والے ایدی والا نور گاڑی ولاړو مونږ دای ته وایي تاسو دې ګاډي وینه 1 ډبل 2 مونږ فری کیزو مونږ دې فری کې خواږی گاډي چې کم دي دا مونږ سره پر ریکارډ باندې موجود ده درې گاډي دی او درې وانه اوس 15-20 منټ مخکې وتی دي مونږ سره دا نور گاډي ولا نو پدې کې دای پدې په ډاکټر ته وي ته دلته ست نه استه ډاکټر وته زما خو دا کارو چې کم کارو ما وکړو پدې کې دای په ډاکټر باندې گزار مو کو او بیا نور خپل ګروپونه کسان راغوستو تماچی راوړیا تماچی موجود دي وایي مشر راغله او د سیاسي پارټي بیا ذوالفقار راغو ایمینه سیب راغو جی نو دا نو موږ سره دا څه کسان چې کوم دي دا کوم کسان چې نن په تماچو باندې حمله وکړه دای پرونم راغلي دي او دلته کې د هسپتال په دې مین کې جوړټای مخه ده
دای جلسې او جلوسونه کړي دي او د هسپتال دغه خلاف چغې وایي ډېره. مخکې چې کومه واقعه شوې ده هغه موږ د هغې مذمت کوو زیاتې شوې دی خو دا هم حل دی چې ته خلکو ته کنځلې کوئ یا بیا دلته راځئ د کجورټۍ مخې ته هغې خلاف انکوایري شروع ده روانه ده چې کوم سزاوار دی ته به سزا میلو شي ډېره تاسو مننه. دلته کې د ټولو بېعزتي دی شروع کړې ده او دا شی نور دی روانئ صحیح ده ډېره مننه